بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت زه ګورنمنت های سکول کانجو کې موجود یم چې دلته خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او سهار نه چې کوم دی زموږ کوم زنانه چې دي هغه راغلي دلته انتظامات ولا شي په کورسونو ناستې دي، خو د اوسه پورې د عملي طرف نه دلته هغو ته رقم سلسله نه شروع شوي. څه وجوهات دي دلته په دوام سره خبرې کوو، دلته کوم انتظامیه هغه سره به خبرې اترې کوو چې څه وجوهات دي. تاسو هم سره اوسئ. تاسو څه ویل غواړئ دا ښځې راغلي سهار وختي او د اوسه پورې کارونه نه شروع؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. دا ښځې په 2 بجې باندې راغلي، د اوسه پورې عمله نشته دی، سیسټم نشته دی. د پوکر پرسن یا سر چې کوم دی هغه آی ډي بند ده او دې زنانو ته اوس پورې روپۍ نه میلوي شي. د سره واړه بچي راغلي دي، د اوسه پورې دي یو قسم لکه نه د پیسې نه دي اخیستې. نو زه سوال کوم انتظامیې ته، عمران خان ته، ځکه چې زه په پی ټي آی ورکر ټایګر یم، او رشید خان ته چې هغه بالکل ای سی او ډي صاحب ته ووایي چې دا ارینج کړي چې دا پرون هم زه راغلی یم او زما د وجې نه پرون 240 ښځو پیسې اخیستې. پرون هم د 11 بجو پورې نه وه، خو چې زه رالم نو شروع شوه. نو زه د میډیا ډېر شکرګزار یم چې تاسو زموږ د اواز له پاسه ورسوئ. ورځ ده زو راځو او په 2 بجې موږ راغلي یو، دا ځای نه شو او څه پروګرام نشته وروره. او واړه هم بچي چې دي نو هغه موږ دغه دي دا وږي دغه ناستې دي، د ما دغه یاده دغه راته پراته دي، شوپړ پراته دي، دغه نه مې راواغسته او دا نه پیسې ورکوي نه خاصې ګاڼه جوړه کړې، لاندې حال هم ډک دی، له پاسه حال هم ډک دی. مهرباني دې وکړي چې د غریبانو د حق او غریبانو ته میلاو شي، ډېر خوند به وکړي. تاسو چې خپل تعارف وکړئ څه ټایم راغلی جي؟ مونږ خو جي سهار چې مونځ کړی دی که نه، سهار چې مونږ مونځ کړی زما زنانه هم راغلي دي، زه هم راغلی یم، بلکې ټول خلک راغلي وای، مونږ نه یو راغلي او تقریبا دا 12 بجې شوې، ته اوسه پورې څه پته ونه لګېده. ټیک ته وبشي میلاو بشي خو په عذاب به شو که نه مونږ. نو تاسو زنانه راوستي دي؟ زنانه راسره راغلي دي، ماشومان سره مو دي که نه؟ ماشومان دي، زنانه دي، بلکې ټولو کسانو سره یوازې ما سره نه دي. په هر حال میلاو بشي او موږ به په عذاب کې چې داسې یو ترتیب جوړ شي چې دا کار ښه ښکلی په ترتیب روان شي، ډېر ښکلی کار روان شي او چاته پکې تکلیف را نشي، بیماري را نشي. بیماریان یې ډېرې زیاتې دي. هر وخت راغلي دلته زنانې راوستې دي، نو دا زنانه مو راوستې زمونږ 3-4 ورځې وشي. بیا دغه امیر صاحب چې کوم دی په مال لاس باندې غریب راغلی دی، زمونږ د پاره راغلی دی. او عمران خان خو شکر دی او کو بېنظیره د ښه کار روان کړی دی، خو دومره که دی کار دی چې تکلیف دلته دا دی ښځې دننه ناستې دي او نن د اتوار ورځ ده، کله وي چوټي ده، کله وي نه چوټي نشته، بینک والا پیسې ورکوي خو دوی وي چوټي ده. نو دا پیسې پکې اخیستل کېدې. د امیر صاحب راغی په هغې باندې جنګ هم وکړو، شر هم وکړو، وی چې نه پیسې به د دې غریبانو نه کټ کوي. نو مونږ خو الحمدلله خدای پاک ته هغه هم ژوند ورکړي او زندګي دې ولا الله ورکړي. ته څه ویل غواړې مرګري؟ تاسو سهار وختي راغلي دلته، نو څه تکلیف ته تاسو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سهار وختي راغلي، مولا باندې صدر 2 بجې راغلي، کله د 9 بجې ښایي، کله د 10 بجې ښایي، بېنظیر بینک پیسې راوالو. یو کاروبار هم نشته او انټرنیټ کارونه نشته. دا لته او مرضونه دي، ملتونه دي او خوکواله خلک راغلي دي او دا میرانینو دي ناجوړې دا دغه دي راغلي. تاسو څه ویل غواړئ دلته؟ دا ویل غواړو که نه چې دا 4مه ورځ ده او راځو او دغه دی نو پیسې نه میلاویږي او حکومت ته دا خواسته چې کمپیوټري نه یا دغه نه چې نورې والا راوغواړي چې دغه شي دا کار لکه ځای ته شي. او هلته حکومت وایي چې لکه رش مه جوړوئ، بیماري ده، لکه د دې نه بیماریانې رغېږي، دغه رغېږي او هلته رش راغ شوی دی که نه. نو دا مهرباني ده چې لکه کمپیوټر ولا ولېږي دغه ولا ولېږي جو لکه پروګرام کتونکو تاسو څنګه د ولس خبرې واورېدې؟ دغه هلته زموږ سره په دې وخت کې ایډوایزر منسټر مراد سعید خورشید دا موجود دی. هغه سره خبرې کوو چې هغو په دې باندې خبرپور ایکشن واخیستو او انتظامیه دلته راوغوښته. دا څه ګڼئ تاسو؟ څه صورت تاسو ولیدل زنانه په کورسو باندې داسې سهار نه ښځو ته تکلیف دی، نو په دې وجه تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. څنګه چې تاسو ته پته چې احساس پروګرام دا کوم کیس چې روان دی دا مختلف ریټیلرز اخیستي، د دې مختلف ریټیلرز مختلف پاسورډ دي او ټیکنیکل غلطي پکې سهار نه راغلي و چې زموږ کوم کانجو سټیشن باندې کوم موږ سولاړو د دوی آی ډي بلاک و، هغه آی ډي چې کوم دی نو وسته دوی کولاو دا او ان شاء الله یو 3 منټه بعد به مطلب چې باقي تور مطلب چې په دې کې پیسې ملويږي او کار به شروع شي.